بسم الله الرحمن الرحیم. زمن خبره په ذوی الفروز کې روانه ده او ذوی الفروز 12 قسمه خلق دي. څلور پکې سړي دي او اته پکې ښځې دي. د څلورو سړو حالات مخکې ذکر شوي او د اتو ښځو حالات په دې فصل کې دي. اول پکې د زوجې حالات دي د ښځې، او دویم د بنتې حالات، او دریم د بنت الابن د نوسی حالات. اوس څلورم ذکر کوي و اما للاخوات لاب و ام. اعیانی خور حالات. خور درې قسمه یا رور درې قسمه، یو اعیانی، یو علاتی او یو اخیافی. مور او پلار دواړه د رور سره یا خور سره شریک دي، دې ته اعیانی رور خور وایي. صرف مور د شریک د پلار بدل دی، دې ته اخیافی وایي. هغه خپل پلار دی، ستا بخپل پلار. او چې پلار د دوه ښځې کړي دي، میرنی رور دی، دې ته علاتی وایي. اصل یو دی چې پلار خو میندې بدلې دي. هلکه پې پوه شئ. اول د اعیانی خور او د خویندو بیان کوي چې د دې دپاره څه حالات دي. دې دپاره 15 حالات دي. صحیح شو؟ و اما للاخوات لاب و ام. حد چې د خویندو دپاره دي چې په پلار او مور دواړو کې شریکي، په احوال 5 د دې 15 حالات دي. پې پوه شئ. اول حالت النصف للواحده، یوې ته به نیم ورکې. څو به ورکې؟ نیم به ورکې. رک چې یوه وه نو بیا به نیم ورکې. لږ را دې خوا یوه چې وه نو بیا به نیم ورکې. لکه سړی مړ شه زید، پاتې ته شوت شي اخت. لابن و امن لیکي او که اعیانی لیکي. اعیانی به ولیکو د اختصار د وجه نه، اخت اعیانی. او یو ته ام پاتې شو مور، او یو ته عم پاتې شو. نو اخت اعیانی د پاره نسب دی. څو دی؟ او د ام د پاره سدس د ثلث دی. څو دی؟ ثلث. نو مسله به د شپږو نه کېږي. نصف او ثلث چې پکې راشي نو مسله د څو نه کېږي؟ ځکه دریو کې که دریو نه وکړو نو دریو کې خو نصف نشته. وروسته دا خبرې راځي چې مسله به د څو نه کېږي. نو نصف پکې څو دی؟ 3 به دې ته ورکړي، النصف للواحده. ثلث به مور ته ورکړي، او یو به دې تره ته ورکړي عصبه. طریقې دا صورت سره لکه دې ځای باندې پوه شئ. دویم حالت والثلثان للاثنتین فصاعدة. او 2 ثلثه به 2 خویندو ته ورکړي یا زیاتو ته. که 2 یا زیاتې وي نو 2 ثلثه به وي. لکه مثال د دویم حالت مثال شه، زید مړ شه، 15 اخوات اعیانی پاتې شي. 15 اخوات پاتې شو، او یو عم پاتې شي. نو دې ته به ثلثان ورکړي. نو مسله به د 3 ورشي. ثلثان پکې 2 شو، یو به دې ته په طریقې دا صورت سره. هلکه پې پوه شئ. دا 2 حالت شو. دریم حالت وما الاخ لاب و ام للذکر مثل حظ الانثیین. او که د دې اعیانی خویندو سره اعیانی ورورمو نو بیا به للذکر مثل حظ الانثیین. نارینه دپاره به په شان د حصې د 2 زنانو وي. او څه چل به کېږي؟ یسرن به عصبه. دا خویندې به په دې رور باندې عصبه ګرځي. دې ته عصبه بالغیر وایي. ولې؟ لاستوائهم فی القرابة. ځکه دا خویندې ورونه په قرابت الی المیت کې نږدې دي. پلار خو د ټولو یو شان دی که نه؟ هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شي.
لکه مثال داسې د دریم حالت سړی مړ شه زید څلور ته اخوات پاتې شو څو پاتې شو د ابن و امین څو او یو ته اخ پاتې شه اخ د ابن و امین نو ګوري رؤوسونه به اوس چې کله عصبو باندې تقسیم کې پر اوس به کې نو دا سل څو دي خویندې څو دي او دا ورور دی دا په دوه حساب نو څو شو شپږ شو مسله به د څو نشي شپږو نشي دا څو وي یوه به دوی ته ورکړي او دا دوه به دې ته ورکړي ځکه دوه خویندې دي لذکر مثل حظ الانثیین هلکه بې پوه نه شئ تاسې دا څلورم حالت دریم څلورم ولهن الباقی مع البنات او بنات الابن او دوی دپاره باقی حصہ ده د لوریانو او یا د بنات الابن سره د مړي نه لوریانې پاتې او یا تنوسی پاتې نو دا به عصبه بالغیر ګرځي څه به عصبه مع الغیر ګرځي دې ته عصبه بالغیر نه وایي عصبه مع الغیر ورته وایي څه ورته وایي عصبه مع الغیر ورته وایي څه ورته وایي مع الغیر لکه داسې چل وشي زید مړ شي یو ته اخت پاتې شي د ابن و امن او یوه ته بنته پاتې شي بنتې دپاره څومره دی ان كانت واحدة فلها النصف قرآن کې خدای وایي که یوه نو څومره ده ورته نو نصف په مسله کې راغی مسله به د دوو نه کېږي څونه دوو نه نصف پکې دا شي او دا باقي چې کوم دی د دې دپاره شي لقول السلام ځکه نبی علیہ السلام فرمایي اجعل الاخوات مع البنات عصبة خویندې د لوریانو سره عصبه کوي هلکه پې پوه شئ خویندې د لوریانو سره عصبه کوي نو ما بقیه به ورکوي دې ځای باندې تاسې پوه نه شئ یا داسې چلو کوي زید مړ دی یو ته اوښ پاتې ده آیاني او دوه ته بنت الابن پاتې دي نو دې لپاره سلسان دی سلسان چې مسله کې راشي مسله د دریو نه دوه به دې ته ورکوي یو به دې ته ورکوي دا څو حالات شو د اخوات له ابن و امن څلور شو ویلي څو چې څو وي پنځه مې ذکر نه کړ ولې ځکه پنځه پلې اخوات له ابن په دې وروسته کې چې کوم اووم ذکر کېږي دا د دې پنځم دی هغه پنځم حالت یې دا دی چې دا اخت له ابن و امن ساقطی کی په وخت د وجود د ابن د میت کې او اب د میت کې او جد د میت کې په اختلاف سره هلکه پې پوه نه شو پوه شئ تاسې په دې خبره باندې چې د مړي زوی نوسی کړوسی نو دا اخته چې کومه ده دا فارغه ده او یا پلاری لکه همدغه شان مسله وکړي چې یو طرف ته اخت له ابن و امن دا بل طرف ته پلار دی اخت له ابن و امن ساقطه ده مال ټول د پلار دی یا ابن نو اخت له ابن و امن ساقطه ده مال ټول د ابن دی دا پنځم حالت شي هلکه تاسو په دې ځای پوه شئ دا پنځه حالات شو والاخوات لابن اللاتی خویندو حالات دا پنځم ذوی الفروض دي اللاتی خور
چې پلار کې شریکې میرانای خور کل اخوات لاب و ام دا د سیده لکا دا آیانی خور هغه پشان ولهن احوال سبع دې د پاره و حالات النسب للواحد یوې د پاره نسب دی لکه یو اخت لابن دا یو طرف ته د مړی نه پاتې را بل طرف ته عام پاتې مسله بدل بونش نیم به اخت لابن ته ورکړي چې نیم به عام ته په طریقې د عصوبت سره ورکړي دا یو حالت دیم والثلثان للاسنتين فصاعدتان ادو ثلث بدو تورکه او یاد دوه نه کزیاتی لکه درې اخت لابن دی او یو عام دی نو مسله به د درېو نه کېږي دوه ثلثان به د خویندو تورکه او یو ثلث به عام ته په طریقې د عصوبت سره ورکړي فإن عدم الاخوات لابن و ام دا اخت لابن به اله ایسوړي چې کله اخت لابن و ام نه یعنی خور نه دریم حالت ولهن السدس مع الاخت لاب و ام او دې د پاره سدس دې سره د اخت لاب و ام تکمله للثلثين دې لپاره چې ثلثين شي پورا شي الکه په پوی نشي لکه مثال دا سره ختم کوو کې په پوی څه تاسو لکه که سړی مرشه زید یو دی اخت لابن پاتش یو اخت لابن و امن او یو دی پاتش او یو دی عم پاتش نو اخت لابن و امن ته نسب دی دی ته سدس دی مسله به د شپږو نشي نسب دی دی ته ورکه الکه په پوی څه نو دی ته شپږم حصہ ورکي ولې تکملة للثلثين چې څلور سي چې بشپکو کې دوه ثلث وي سي دله به سدس ورکي او دې ته به یو ورکي په طریقې د صوبت سره ما بقيه ولهن السدس مع الاخت لاب و ام تکملة للثلثين څلورم حالت ولا يرثن مع الاختين لاب و ام او میراث نه وړي اله چې دوه خويندې لاب و امني لکه مثال زید مرشه دوه تی خویندې پاتې شي اخت لابن و ام او یو تی اخت لابن پاتې شو او یو تی عم پاتې شو نو دې له به ثلثان میلاو شي نو مسله به د درېو نه کېږي ثلثان د دې وشو دا ما بقیه د دې شو دا ساقط ولې ځکه ثلثان دې وړه که نه ښځو خو د ثلثانو نه زیاته حصه شته نه پنځم حالت الا يكون معهن اخ لابن مگر که بیا د دوی ورور ولی ابن فيعصبهن دا ورور دوی عصبه کوي دې ته عصبه بالغیر وي والباقي بينهم باقي بد دې په منځ کې لذکر مثل حظ الانثيين سبای لذکر مثل لکه مثال داسی لکه په پیسې کې به فاینانس لکه اخت لاب او ورسره اخ لاب او ورسره او ورسره عم لکه اخت لاب اخ لاب او ورسره چې کوم دی دوه اخت لاب و ام او یو ورسره ده مسله به د شپږو نه کېږي ځکه د سدس دی سدس به دې ته ورکړي ثلثان به د دې وشي ثلثان په کې څو دي څلور دي څلور به د دې وشي هلکه پرې پوه شي د دیو به یو شي او دا یو به څنګه تقسیمې لذکر مثل حظ الانثيين نو اوس دا اخت لابن خو چې دا نه وی ساقطه وه چې ثلثان دی ویوړه نو دا ساقطه وه چې اوس دا راغی د دې ورور د برکته دا څه شو هلکه پرې پوه شئ بیا عصبه شو
لذکر مثل حضرت. والسادس شپږم حالت دا دی یسرنا عصبة مع البنات چې دا عصبه ګرځي د بناتو سره او بنات الابن سره لما د هغه څه د وجه نه ذکرنا چې یجعل الاخوات مع البنات عصبة لکه یو اخت لابن پاتې شوه یو بنت الابن پاتې شوه او یو پاتې شوه نو بنت الابن ته به نیمه حصه ورکړي درې او شپږمه به ته ورکړي او دوه به اخت لابن ته ورکړي ځکه دا عصبه مع الغیر. دا خبر خلاصه شو. اوم حالت وبنو الاعیان والعلاتی اعیانی خویندې ورونه او علاتی خویندې كلهم طول يسقطون بالابن ساقطی کی په ابن دالته پنځم حالت بدلته وم دی وابن الابن وان سفلك سمرتي وبالاب بالاتفاق او اب کے بانم ساقطی کی په اتفاق سره وبالجد عند بیان په جد ساقطی کی د ابو حنیفه په نه بده پتپم دا ويسقط بنو العلات او علاتی خويندې ورونه ساقطی کی اذن بالاخ لاب وام چې آیانی روري یلکه علاتی خويندې ورونه ساقطی کی پچا باندې په آیانی خور اورور باندې وبالاخت لاب وام او په آیانی خور باندې اذا صارت عصبتن چې کله دا چی شي عصبه شي لکه سړی مړ شي یو ته اخت لابن پاتې شي یو ته بنت پاتې شي یو ته اخت لابن وام پاتې شي بنت خو یو د نسب باور کې او دا اخت لابن وام عصبه مع الغیر د بنتي سره عصبه ده کنه نو دې ته بنی ما ورکې او اخت لابن چې دا ساقطه ده ځکه قربات تحجب الوعده بس دې خدای دې وکړي چې تاسو په پوه شئ.